درې کسان داسې دي چې ټولو نه اول به دوی جنت ته داخلیږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي هغه درې کسان چې په آخرت کې به اولنی دوی جنت ته داخلیږي. په دوی کې یو هغه شهید دی چې د الله د دین دپاره د اعلای کلمت الله دپاره د خپل ځان نذرانۍ پیش کړې وي او خپل وینې ورکړې وي، د الله په لاره کې شهادت موندلی وي. دا به ټولو نه اول جنت ته داخلیږي او بې حسابه کتاب د سره به حساب هم نشي کولی. او دویمو هغه غریب، هغه نوکر او هغه غلام دی چې د هغه په خپل غلامۍ د خپل نوکرۍ زمانې کې هم د خپل آقا حق هم ادا کړی وي، د خپل مالک حق هم ادا کړی وي. همدغه شان سره د دې د الله تعالی حقوق هم ادا کړی وي. مطلب دا دی چې خپله مزدوري هم کړی وي، خو لیکن د الله تعالی کوم حقوق دي، منځونه کول، روژې نیول یا دغه شان نور حقوق دي، په هغو کې هم څه کوتاهي نه وي کړې. او دریم هغه غریب سړی دی چې هغه کثیر العیال وي، یعنې د هغه اولادونه بال بچۍ ډېره وي او غریب هم وي، خو لیکن د په دغه غریبۍ کې، په دغه کثیر العیال کې بیا هم د چا نه الله نه ماسوا یو بل چا ته سوال نه وي کړی، نو دا به هم په آخرت کې ټولو نه مخته جنت ته داخلیږي. دغه درې کسان به اولني جنت ته داخلیږي.